بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول مسلمانان رونه خویندې به روغ جوړ یې او الله همیشه دپاره خوشحاله او آباد لره. ملګرو، نن د سره یوه اسانه او مجربه وظیفه شریکوم د هر قسم مشکلات دپاره. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او زموږ پوره کوشش دی چې ستاسو دپاره اساني او مجربې وظیفې راوړم او د دې نه تاسو پوره فایده والئ. حدیث شریف کې راځي چې کوم کس د حضرت یونس علیه السلام دعا ووایي او بیا د الله جل شانه نه د خپل حاجت پوره کېدو دپاره دعا وغواړي یا د مشکلات حل کېدو دپاره دعا وغواړي نو الله جل شانه به د هغه حاجت ضرور پوره کوي او د هغه مشکلات به ضرور حل کوي. د یونس علیه السلام دعا دا ده: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ډېر اسان عمل دی، هر څوک یې کولی شي د خپل حاجت پوره کېدو دپاره، د خپل مشکلات ختمېدو دپاره. نو هر څوک یې کولی شي، اسانه وظیفه ده، ویې کې ازموی کې. او څنګه چې ما تاسو ته ویلي دي چې هر قسم وظایف تاسو کوئ هغې سره به پابندۍ سره 15 وخته مونځ کوئ او په الله باندې به پوره یقین او بروسه ساتئ نو انشاءالله الله به چرې هم تاسو نه خرابوي، چرې به هم تاسو نه ناامیده کوي، ستاسو دعاګانې به ضرور قبلوي. او زه تاسو نه اجازت غواړم، انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو او په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.